Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Adnan Khan. We are watching Explore the World of Chemistry. आज की क्लास में स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट. नन बमंग स्टडी को सोल्यूशन बस स्टडी को खुद दे टाइप्स बवी और आगे के बा मंग सल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी जमंग सबदा द सोल्यूशन टाइप्स वी हागा टाइप्स वी چې پاغه کې بسوي سالوینټ او سلوټ دا به یا په ګیسز فارم کې وي یا په لیکوډ فارم کې وي او یا په سالډ فارم کې وي. نو اوس هغه موږ سټډي کوو on the basis of solute and solvent. یعنی زمونږ سره به solute and solvent دا به یا په سالډ کې وي ګیس کې وي any state of matter دغه بنن موږ سټډي کوو. First of all, solution of gas. Yani solution of gas, it is commonly used by the chemical industry to prepare chemical substance. Zamang sara solution of gases da mang ziyat tar pa industry ki yani chemical industry ki study ko aw dadina different substance hasiligi da chana the gaseous solution na yani zamang sara chi kam gaseous solution di نو دا غینه څه کیمیکل سبستانس جوړیږي او هغه کیمیکل بیا موږ په کامن یوز کې راولو. هغه کې سره ګیشیس میکسچر اف نایټروجن اینڈ هایدروجن. زمونږ سره نایټروجن دی او هایدروجن دی دوی سوي په خپل منځ کې یو میکسچر جوړ کی یو سولوشن جوړ کی. نو چې سولوشن جوړ کی کم سولوشن جوړ کی is used to prepare ammonia gas. یعنی زمنګ سره نایټروجن دی او هایدروجن دی دا دواړه هایدروجن منګه کله مکس کو نو د دې د مکسچر د وجینا د مکس کېدو د وجینا یو سولوشن جوړ شي هغه سولوشن ته موږ سوایو امونیا وایو. NH3 ته موږ سوایو امونیا. نو امونیا یو سولوشن جوړ شو it is the combination of solute and solvent. زمنګ سره دا the combination of solute and solvent شو یعنی solution جوړ شو. چې solution جوړ شو دا solution به further پس کې یوز کیږي NH3 is used to fertilizer and nitric acid. زمنګ سره دا کم NH3 چې جوړ شو it is the combination of nitrogen and hydrogen gas, but we use in this ammonia in fertilizer and also nitric acid. یعنی مونږ د دې نه څه جوړو د دې نه مونږ فرټیلایزر هم جوړو او د دې نه نایټریک اسید هم جوړو د امونیا نه. نو دا سولوشن چې کوم راغی دا سولوشن په دې ځای کې زمونږ سره سلوټ هم ګیس دی او سالوینټ هم زمونږ سره ګیس دی. بیا زمونږ سره دا NH3 راغله. دا NH3 دا زمونږ سره نایټروجن دی او هایدروجن دی. د دې نایټروجن او د هایدروجن د NH3 پروډیوس شو. نو چې کله NH3 پروډیوس شو موږ NH3 او کاربن ډای اکساید د دې دوه کله موږ میکسچر تیار کو یعنی سولوشن تیار کو. زمونږ سره امونیا هم په ګیس فارم کې را او زمونږ سره دا هم په ګیس فارم کې یعنی کاربن ډای اکساید هم په ګیس فارم کې او NH3 هم په ګیس فارم کې. نو چې کله دې دوه کمبینیشن موږ دا وکړو دینه به سولوشن راشي یعنی سلوټ اینڈ سالنت کمباین شو سولوشن ته جوړ شو. نو دا سولوشن بیا زمونږ سره چې راکم موږ سره وایو په دغه سره کې زمونږ سره د دې دوه د کمبینیشن دا کم سولوشن چې راغی دغه بیا یوز کیږي. که فرض که اوس موږ وګورو اکسیجن. نو اکسیجن زمونږ سره په کم فارم کې دی اکسیجن زمونږ سره په ګیس فارم کې دی او دلته واټر زمونږ سره په لیکوډ فارم کې دی. نو چې اکسیجن زمونږ سره په ګیس فارم کې دی او واټر زمونږ سره په لیکوډ فارم کې دی د دې دوه د میکسچر د وجې نه به یو سولوشن تیاری. چې کله سولوشن تیار شي نو زمونږ سره د واټر او د اکسیجن سولوشن تیار شو. نو زمونږ سره اکسیجن از ا یو شو سولوټ او واټر زمونږ سره یو شو از ا سالوینټ. نو سولوټ او سالوینټ کمبینیشن چې کله وشي دا غنه به سولوشن راځي.
نو چې کله دا سولوشن جوړ شو نو زمونږ سره دا سولوشن د څه سولوشن دی یعنی دا سی ټایپ اف سولوشن جوړ شو دا زمونږ سره د اکویټیک انیمل یا د پلانټس لپاره ډیر زیات اهم دي د دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره واټر دی په واټر کې به اکسیجن داسې ډیزالف کیږي لکه څنګه چې زمونږ سره په واټر کې شوګر ډیزالف کیږي نو چې کله اکسیجن په واټر کې ډیزالف شي نو په واټر کې خو ډیر اکویټیک لایف دی اکویټیک مینز واټر یعنی په واټر کې چې زمونږ سره کم انیملز دي فیشز دي پلانټس دي نور انیملز دي هغې ته د اکسیجن ضرورت دی نو چې کله دا د واټر سره ملاو شي یو سولوشن به جوړ کی نو دغه سولوشن دغه اکسیجن او واټر کم سولوشن جوړ کړي نو دغه اکسیجن به بیا د انیمل او د پلانټس لپاره ریکوایر یعنی د پیشز لپاره ریکوایر په دې ځکه کې زمونږ سره اکسیجن از ا سولوټ یوز شو او واټر از ا سولونټ یوز شو دا زمونږ سره څه سولوشن اف ګیس یعنی دا زمونږ سره ګیس سولوشن او دې سولوشن ته به موږ څه وایو دا خبره ذهن کې کېده وي که فرض که زمونږ سره داسې یو سولوشن راشي په هغې کې دواړه ګیس او ګیس استعمال شي یعنی سولوټ هم ګیس وي او سالوینټ هم ګیس وي نو هغه ټایپ اف سولوشن ته به موږ ګیس سولوشن وایو یعنی زمونږ سره سولوټ هم په ګیس فارم کې لري او سالوینټ هم په ګیس فارم کې لري د دې دواړو د مکسچر د وجې نه یو سولوشن جوړ شو نو چې کله سولوشن جوړ شو دې سولوشن ته به موږ ګیس سولوشن وایو اوس په دې ځای کې زمونږ سره اکسیجن سولوټ دی خو دا په ګیس فارم کې دی واټر په لیکوډ فارم کې دی نو دې ټایپ اف سولوشن ته به موږ څه وایو ګیس لیکوډ سولوشن اوس بل یو اگزامپل لې موږ ټو ټایپ اف سولوشن ویلو په هغې کې موږ داسې سولوشن ویلو یو ایکوس سولوشن ایکوس لیټن ورلډ دی د هغې مقصد دی واټر چې په کوم سولوشن کې زمونږ سره سالوینټ واټر یوز شي هغه سولوشن ته به موږ ایکوس سولوشن وایو ایکوس لیټن ورلډ دی او د دې مقصد دی واټر او که فرض که زمونږ سره سالوینټ واټر نو هغې ته به موږ ایکوس سولوشن نه وایو هغې ته به نه ایکوس سولوشن وایو او دا ټایپ سي آن د بیسس آف یعنی دا دواړه به چینج وي یا به دا ګیس وي یا به دا ګیس وي یا به دا لیکوډ وي دا به لیکوډ وي یا به دا سیډ وي یا به دا ګیس وي داسې خبره اگزامپل بل داسې دی زمونږ سره ایر دی ایر زمونږ سره ډیفرنٹ د ډیفرنٹ ګیسونو مکسچر دی نو که زه داسې ووایم چې ایر زمونږ سره یو سولوشن دی نو ایر زمونږ سره سولوشن دی په دې ایر کې اکسیجن زمونږ سره څومره دی 21% دی زمونږ سره نایټروجن څومره دی نایټروجن زمونږ سره 78% دی نو د دې خبرې مقصد څه دی زمونږ سره نایټروجن یوز شو ایز ا سالوینټ او زمونږ سره اکسیجن یوز شو ایز ا سولوټ نو چې کله داسې یو مکسچر راشي او په کم مکسچر کې یو سیز کم یوز شي او هغې ته به موږ سلوټ وایو او چې کم یو سیز پکې په زیات مقدار کې او هغې ته به موږ سالوینټ وایو نو زموږ سره ایر هم یو مکسچر دی یو سولوشن دی نو په هغې کې نایټروجن زموږ سره څه دی سالوینټ دی او اکسیجن پکې زموږ سره سلوټ دی یا ادر چې څومره ګیسز دی هغه پکې زموږ سره څه دي سلوټ دی نو دا ایر هم ګیس سولوشن دا غینه بعد solution of liquid دا زمون سره هم ډیر زیات کامن دی solution of liquid یعنی ګیس او لیکوډ به مون کمباین کوو یا سالید او لیکوډ به مون کمباین کوو نو د دې نه به یو کامن سولوشن راځي او دا سولوشن زمون سره ډیر زیات عام دی فار ایگزامپل زمون سره فوګ دی زمون سره کلاودز دی زمون سره میسټ دی زمون سره فوګ دی موږ چې ورته په پښتو کې لړه وایو زمونږ سره کلاود دی موږ چې ورته وریځې وایو او بل سره میسټ دی یعنی زمونږ سره چې په اټماسفیر کې کم نمی وي نو په دې ځای کې کله چې کمبینیشن وشي یعنی دا فوګ جوړ شي کلاود جوړ شي او میسټ جوړ شي نو دا زمونږ سره هم سولوشن دی خو دا زمونږ سره کم ټایپ اف سولوشن دی کم ټایپ اف مکسچر دی نو دا سره it is the combination of such a liquid and gas mixture
دا اگزامپل چې ما لیکلی دي په دې کې لیکوډ او ګیس ملاو شوي دي. نو دا پوک چې جوړ شوی دی نو پوک دا د څه نه جوړ شوی دی؟ دا د لیکوډ نه جوړ شوی دی او د ګیس نه جوړ شوی دی. نو زمونږ سره په پوک کې سلوټ زمونږ سره څه دی؟ لیکوډ دی. یعنی دا پوک چې جوړ شوی دی په دې کې سلوټ زمونږ سره څه دی؟ لیکوډ دی. یا کلاوډ جوړ شوی دی په دې کې سلوټ زمونږ سره څه دی؟ لیکوډ دی. یا دا مس جوړ شوی دی په دې کې زمونږ سره سلوټ په لیکوډ فارم کې دی او زمونږ سره سالوینټ بیا په ګیس فارم کې دی. د دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره دا سلوشن جوړ شوی دی. نو چې دا سلوشن جوړ شوی دی په دې کې سالوینټ از ا ګیس یوز شوی دی او سلوټ از ا لیکوډ یوز شوی دی. نو چې کله ګیس او لیکوډ کمباین شي نو خو کلاود ان مس به جوړ شي. بیا زمونږ سره یو بل ټایپ اف سلوشن دی سیلور آر 10. که فرض که موږ سیلور راواخلو یا 10 راواخلو او دا موږ مکسچر جوړ کړو. چا سره مکسچر جوړ کړو؟ یعنی په مرکري کې دا موږ ډیزالف کړو. نو چې په مرکري کې دا موږ ډیزالف کړو نو له دې نه به یو سلوشن راشي. هغه سلوشن به څه وي؟ سیمی سالډ املګم. داسې یو سلوشن به جوړ شي چې کله موږ 10 او سیلور د مرکري سره مکس کو یعنی مرکري ته ورواچو په مرکري کې ډیزالف کو نو ا ټایپ اف سلوشن ته املګم سلوشن. زمونږ سره اخرنی ټاپک و سلوشن اف ا سالډ. اوس د سالډ سلوشن موږ سټډي کوو. یو کین مست ابزرو سموک. وی موږ به سموک ابزرو کړی وي لیدلی به وي چې کله سموک څه چل کوي. نو سموک داسې چل کوي که فرض که دلته لوګی وي نو دا لوګی به په کوم ځای کې چې د لوګي مالیکیول سیوایي یعنی سموک مالیکیول سیوایي دا سموک مالیکیول به فار ایگزامپل چې په کوم ځای کې مالیکیول سیوایي نو هغه ځای ته موږ داسې وایو چې په دې ځای کې کنسنټریشن سیوایي. نو چې کله کنسنټریشن سیوایي د دغه مالیکیول به د های کنسنټریشن نو دې ته موږ څه وایو؟ های کنسنټریشن وایو. های کنسنټریشن وته وایو. نو های کنسنټریشن د رچا د سموک نو د دې ځای نه به مالیکیول سي هغه ځای ته چې په کوم ځای کې لو کنسنټریشن وي. لو کنسنټریشن وي د سموک. نو چې کله د دې ځای نه های کنسنټریشن نه لو کنسنټریشن ته مالیکیول سي نو په دې سموک کې کاربن پارټیکلز وي. څه پکې وي؟ کاربن پارټیکلز وي. دا کاربن پارټیکل مینز په سالډ فارم کې وي. نو چې کله په سالډ فارم کې وي نو د دې نه یو قسم لا یو مکسچر جوړیږي یو سلوشن جوړیږي د ایر او د کاربن پارټیکلز. نو چې د ایر او د کاربن پارټیکل سلوشن جوړیږي نو دسی ټایپ اف سلوشن ته به موږ څه وایو؟ کم ټایپ اف سلوشن وایو؟ یعنی ګیس یا سالډ ګیس سلوشن. زمونږ سره کاربن په سالډ فارم کې دي کاربن پارټیکل او ایر زمونږ سره په ګیس فارم کې دي. نو چې کله د دې دواړو مکسچر جوړ شي سلوشن جوړ شي هغه ټایپ اف سلوشن ته موږ کوم وایو؟ سالډ ګیس سلوشن وایو. کاربن پکې از ا سلوټ یوز شو او ایر زمونږ سره دلته از ا سالوینټ یوز شو. نو دې ټایپ اف سلوشن ته موږ وایو سالډ ګیس سلوشن. بل زمونږ سره داسې سلوشن هم شته چې هغې ته موږ سالډ لیکوډ سلوشن وایو. سالډ لیکوډ سلوشن. سالډ لیکوډ سلوشن کوم سلوشن دی؟ زمونږ سره ما شوګر راغستی دی دا زمونږ سره واټر دی. فار ایگزامپل شوګر یا NaCl مې راغستی دی. NaCl زمونږ سره څه دی؟ په سالډ فارم کې دی. نو چې په سالډ فارم کې دی دا موږ کله دې ته ور واچو نو دا په دې واټر کې واټر زمونږ سره څه دی؟ په لیکوډ فارم کې دی. نو چې کله موږ دې ته ور واچو نو دا په دې کې ډیزالف شي. د دې نه به یو سلوشن جوړ شي. نو چې کله دې سلوشن جوړ شي داسې ټایپ اف سلوشن ته به موږ کوم سلوشن وایو؟ سالډ. یعنی زمونږ سره NaCl یعنی سلوټ NaCl زمونږ سره څه دي؟ سلوټ دي. یعنی سلوټ زمونږ سره په سالډ فارم کې دي. دا څه دي؟ سلوټ دي. سلوټ په سالډ فارم کې دي او زمونږ سره واټر په لیکوډ فارم کې دي. یعنی سالوینټ زمونږ سره په کوم فارم کې دي؟ په لیکوډ فارم کې دي. نو دې نه چې کوم سلوشن راشي هغه سلوشن ته به موږ څه وایو؟ سالډ پلس لیکوډ سلوشن.
یعنی سالډ لیکوډ سولوشن بہت دا زمون سره یو کامن ټایپس اف سولوشن دی دا سولوشن یاد ساتئ نو پدې کې ګیس سولوشن هم شته سالډ سولوشن پکې هم شته لیکوډ سالډ سولوشن پکې هم شته ګیس لیکوډ سولوشن پکې هم شته خو دا ډېر کامن ټایپس دي د دې ټایپس نه دي بلکې د سالډ هم دي د لیکوډ هم دي او د ګیس د درې هم دي زمون سره د اولنی سری دا سولوټ دي دا ټول دا سولوټ زمون سره یو سولوشن جوړ شي هغه سولوشن سره ایر دی سولوټ هم په ګیس فارم کې او سالوینټ هم په ګیس فارم کې نو د دې دوه نه چې کوم مکسچر جوړ شوی دی کوم سولوشن جوړ شوی دی هغه سولوشن هم په ګیس فارم کې زموږ خبرې مقصد دا دی زمون سره چې ایر جوړ شوی دا یو سولوشن دی یو مکسچر دی دا هم در سره جوړ شوی دی د نایټروجن هایدروجن میثین د دې ګیسونو نه جوړ شوی نو زمون سره د هایدروجن شو اکسیجن شو نو دا خو زمون سره په کم مقدار کې وي او نایټروجن خو زمون سره په ایر کې په سیوا مقدار کې یعنی 78% دی پکې څومره 78% په ایر کې نو چې 78% دی پکې نو زمون سره د نایټروجن نه علاوه د څومره ګیسز چې راغله دا زمون سره سولوټ دي او په ګیس فارم کې دي زمون سره نایټروجن دا هم په ګیس فارم کې دی او دا سالوینټ دی یعنی په زیاده مقدار کې دی نو زمون سره دوانه سولوټ او سالوینټ دوانه پسته کې په ګیس کې دي نو سولوشن هم په ګیس کې راغلی دی ایر زمون سره پس کې دی ایر زمون سره په ګیس فارم کې دی داغه نه بعد بیا زمون سره دویم نمبر اگزامپل سره چې زمون سره به سولوټ په ګیس فارم کې وي او لیکوډ په کم فارم کې وي زمون سره به سالوینټ په لیکوډ فارم کې نو چې کله د ګیس او د لیکوډ سولوشن جوړ شو دغه ټایپ اف سولوشن به کم ټایپ اف سولوشن وي دا به لیکوډ سولوشن وي یعنی د دې خبرې مقصد دا دی چې کله موږ ګیس د لیکوډ سره مکس کو د دې دوانو نه به یو سولوشن جوړیږي نو هغه سولوشن به لیکوډ سولوشن وي اگزامپل یې سره سوډا واټر اگزامپل دی بل اگزامپل دا سه هم شته چې زمون سره سولوټ سره زمون سره اکسیجن دی O2 دی او لیکوډ سره زمون سره واټر دی یعنی چې کله موږ اکسیجن په واټر کې ډیزالف کو نو دا زمون سره سولوټ شو او دا زمون سره سالوینټ نو د دې دوه نه چې کوم مکسچر راغی هغه به هم لیکوډ فارم کې وي ځکه سولوټ زمون سره په لیکوډ سالوینټ زمون سره په لیکوډ فارم نو چې سالوینټ په لیکوډ فارم کې دی نو د دې سولوشن نه کم سولوشن راغلی لیکوډ سولوشن راغلی اگزامپل اکسیجن واټر هم دی او سوډا واټر هم بیا تر نمبر سره ګیس په دې کې هم سولوټ په ګیس فارم کې دی او سالوینټ زموږ سره په لیکوډ فارم کې دی نو سالوینټ زموږ سره په سالډ فارم کې دی نو چې په سالډ فارم کې دی نو د دې دوانو د مکسچر نه د دې دوانو د کمبینیشن نه به زمون سره به سالډ سولوشن راځي او سالډ سولوشن به څنګه راځي چې کله هایدروجن ګیس ابزارب کی سوګه ابزارب کی NiPb یعنی نکل لیډ او زمون سره دا درې الیمنټس دي چې کله دا زمون سره سکی ابزارب کی نو هایدروجن ګیس this type of solution ته موږ solid solution وایي یعنی solid solution به جوړیږي نور ګیس solid solution خو solution یې مکمل solid دی یعنی solid form ته به چینج کی لکه څنګه چې کله موږ اکسیجن لیکوډ ته اکسیجن د واټر سره مکس کوو نو د دې اکسیجن نه به هم لیکوډ جوړي نو هغه solution خو ټول په لیکوډ فارم 4 نمبر اگزامپل ته ګورئ زمون سره لیکوډ سولوټ په لیکوډ فارم کې زمون سره دلته سالوینټ په ګیس فارم کې نو چې کله موږ د دې دوانو مکسچر جوړ کو د دې دوانو کمبینیشن وکړو نو زمون سره به سولوشن هم په ګیس فارم کې راشي نو چې کله زمون سره سولوشن په ګیس فارم کې دی نو د دې اگزامپل بسوي مست فوگ کلاود چې
چې کله لیکوډ او ګیس مکس شي د دې دوانو نه به یو مکسچر جوړیږي د دې دوانو نه به یو سولوشن جوړیږي په هغه سولوشن کې به په لیکوډ فارم کې بسوي سلوټ وي او په ګیس فارم کې بسوي دا به سالوینټ د دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره څومره په انوایرنمنت کې نمی ده یا فوګ دی یا کلاود دی نو په کلاود کې لږ واټر وي یعنی واټر زمونږ سره څه دی لیکوډ فارم کې دی نو چې واټر پکې لږ وي نو واټر به زمونږ سره از ا سلوټ وي او ایر په دې درېونو کې به ایر زمونږ سره څه وي ایر به زمونږ سره سالوینټ بیا 5 نمبر اگزامپل زمون سره با سولوټ په لیکوډ فارم کې وي او سالوینټ به هم په لیکوډ فارم کې وي نو چې په یو لیکوډ فارم کې او بل بم په لیکوډ فارم کې وي نو مکسچر به هم په لیکوډ فارم کې یعنی سولوشن به هم په مکسچر فارم کې راځي داغه اگزامپل سره چې کله موږ الکوهول راوخلو او دا الکوهول موږ په واټر کې ورواچو نو چې کله الکوهول موږ واټر ته ورواچو نو د دې نه به یو سولوشن راشي هغه سولوشن به په خپل په لیکوډ فارم نو دا ټایپ اف سولوشن سره لیکوډ سولوشن دا سره لیکوډ ګیس سولوشن دی دا سره ګیس سالډ سولوشن دی دا سره ګیس لیکوډ سولوشن دی دا سره ګیس سولوشن یا 6 نمبر اگزامپل زمون سره سولوټ په کم فارم کې وي په لیکوډ فارم کې وي سالوینټ به زمون سره په سالډ فارم کې وي نو د دې اگزامپل هو ډیر اسان دی ما تاسو وی چې کله مونږ NaCl راوخلو نو NaCl زمون سره سولوټ په کم فارم کې لري نه دا اگزامپل دی زمون سره به سولوټ په لیکوډ فارم کې وي او په سالډ فارم کې به وي سالوینټ وي نو د دې سولوشن نه به کم سولوشن راځي سالډ سولوشن راځي اگزامپل یې سره املګم کم سولوشن وو زمون سره په لیکوډ فارم کې زمون سره مرکری وو نو ګوره مرکری ګوره دا خبره ذهن کې کېده وای چې مرکری زمون سره هغه به سولوټ وي سالوینټ بنوي او په سالډ فارم کې زمون سره سو ټینو او لیډو زمون سره ټین او سیلور چې کله موږ ټین او سیلور چاته ورواچول ټین او سیلور مرکری ته ورواچول نو د دې نه به یو سولوشن جوړ شي هغه سولوشن بسو هغه سولوشن ته به موږ املګم سولوشن ویرو نو دغه سولوشن وو لیکوډ سالډ سولوشن وو دغه نه بعد زمنګ سره بل نمبر اگزامپل لې لیکوډ پلس ګیس سولوشن نو زمنګ سره سالډ پلس ګیس سولوشن یعنی زمنګ سره به سالډ په کم فارم کې وي سالډ به زمنګ سره سولوټ وي او زمنګ سره به ګیس وي دا به ګیس به زمنګ سره سالوینټ وي نو چې کله د دې دوه مکسچر موږ تیار کو نو هغه ټایپ اف مکسچر به وي هغه مکسچر به هم په ګیس فارم کې وي زمنګ سره کاربن پارټیکلز دغه کاربن پارټیکل د ایر سره ملاو شو نو یو مکسچر جوړ شو یو سولوشن جوړ شو هغه سولوشن په خپل په ګیس فارم کې بیا سره زمنګ سره به سالډ سوي یعنی دا به سولوټ وي یعنی سولوټ به زمنګ سره په سالډ فارم کې وي په لیکوډ فارم کې به زمنګ سره سوي سالوینټ وي د اولنی فرست کوم دی دا ټول سولوټ دي دا بیا ټول سالوینټ دي او دا ټول سولوشن دي یعنی د دې دوه نه چې کوم مکسچر راغی هغه په کم فارم کې وي نو زمنګ سره به دا په لیکوډ فارم کې وي چې کله سالډ او لیکوډ د یو بل سره ملاو شي نو کم سولوشن به جوړي لیکوډ سولوشن به جوړي شوګر ان واټر شوګر من په واټر ورواچو NaCl من په واټر کې ورواچو نو دا سولوشن به زمونږ سره سوي یا موږ ورته په پښتو کې ګوړه وایو چې ګوړه موږ کله واټر ته ورواچو یو سولوشن به جوړي نو دا ګوړه زمونږ سره سره سولوټ دی یعنی په سالډ فارم کې دی او سالوینټ زمونږ سره واټر دی نو هغه په لیکوډ فارم کې دی هغه ټایپ اف سولوشن ته هغه کم سولوشن دی لیکوډ سولوشن به جوړي نو دغه ټایپ اف سولوشن ته به موږ سالډ لیکوډ سولوشن وایو اگزامپل دا بل زمونږ سره لاست نمبر اگزامپل دی سالډ یعنی سولوټ به زمونږ سره په سالډ فارم کې وي او سالډ به هم په سالډ فارم کې وي دوه په سالډ فارم کې وي چې د دوه په سالډ فارم کې وي نو مکسچر به هم یعنی سولوشن به هم په سالډ فارم کې نو چې په سالډ فارم کې وي نو هغه اگزامپل سره الای څه ته وایي
او دا الای موږ د سره لپاره کوو الای څه ته وایي it is the combination of two or more metals یعنی mixture of metals سمون وایي mixture of metal ته موږ الای وایو چې کله یو میټل بل میټل په خپل منځ کې کمباین کوو نو هغې د کمبینیشن نه به یو بل یو دغه راځي هغې ته به موږ الای وایو او دا الای موږ د څه لپاره کوو الای فارمیشن موږ د دوه خبرو لپاره زیات کوو یو د دې لپاره کوو چې زموږ سره چې کله الای جوړه شي هغه الای راغله هغه مکسچر راغی د میټل هغه مکسچر راغی هغه مکسچر به څه وي هارډ به وي یعنی سخت به وي چې سخت پام ته یې موږ غواړو بل خبره دا ده چې دا زیات تر د اکسیجن سره ریاکشن نه کوي نو چې د اکسیجن سره ریاکشن نه کوي نو هغې د وجې نه بیا آیرن ته موږ چې کوم زنګ وایو هغه ورته انعکاس کېږي دا زموږ سره څه ټایپس آف سولوشن په سالډ فارم کې هم په لیکوډ فارم کې هم په ګیس فارم کې